یو سړی په لاره روانو، تپوس یې ترې وکړو چې کاکا چېرته ځې؟ خر یې مخکې و، دی ورپسې و. او ته روان یم، غریب سړی یم. بادشاه ورته وی چې څه وی هغه به درکړم، خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم. د هغې جواب راکړه، ته چې څه وی زه به درکړم. خروالا ورته ویل چې ووایه. وی اول خو مې دا سوال دی در باندې چې د دنیا منځ کم یو دی؟ خروالا و، خو زمونږ د پاکستان خروالا نه و، هوښیار خروالا. هغه ورته ویل د دنیا منځ ویلی و. وی راځه، دا خو دې ویل دومره معمولي خبره وکړه چې زما دې خر ته معلوم دی. بادشاه اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاه دی، خو هسې په اس څوک سور سړی دی او سړي ورسره خر له متیازې ورغلي دي، خو چې متیازې کړي ویل دا د دنیا منځ دی، زما خر د بل ځای کې متیازې نه کوي، دا یې منځ دی. او بادشاه صاحبه وی که یقین دې نه راځي نو بس پړی راواله او کچوی څلور واړه طرف ته دنیا کچ که، دا یې منځ دی. او زه خو مزدور سړی یم، زه خپل کار پسې روان. بادشاه وی اوفو ته سم بلا واورې، خو دا دنیا کچ کولی څوک شي؟ دا دنیا منځ دی که نه؟ ورته وی بس یو پوښتنه درنه بله کوم چې د اسمان ستوري څومره دي؟ وی د اسمان ستوري ویل دا ما ته معلوم دي. روان دي په لاره د شګو یو لوی ډیری په مخه ورغلی. ویل دا شګې دي؟ ویل د اسمان ستوري دومره دي، که یقین دې نه راځي نو ویې شماره، دا ذرات وشماره دومره. بادشاه وی ښه ده کاکا، آخرینی تپوس درنه کومه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي؟ دې وخت ورته وی برادره دوه سوالونه مې در ستا حل کړل. زه پیاده روان یم، ته په اس سورې، دومره سپک خو راته مه ګوره، ته راکوشه لخته واله دا خر شړه، زه به په دې اس سور شم، بیا ته تپوس وکړه او زه به جواب درکړم. الله دې سره د عقله بادشاه په غرونو سر راکوشو، خروالی په اس کېنولو، د لګر لخته واغسته خر یې شړه. کله کله سره د عقله او سره د عقله لیونې په غرونو سر شوې ولې؟ سره د عقله. که تاسو خیال وکړئ په دې پاکستان کې صرف دیر ډویژن ته د اسلام ډېر ضرورت و، یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کېږي به سوات ډویژن نه. نو ما دا دیر څه غار حرا دی چې اول اسلام به د دغه ځای نه را دغه کېږي. دا اوس الله دی چې چا نه فهم والي، چا نه عقل والي، چا نه سمج والي. بادشاه یې سره د عقله په ټپ وړوند کو، راکوشو، خروالی په اس کېنولو، د لرګی واغستو، خر یې شړلو. ویل اوس تپوس وکړه. ویلې په دې مې پوه کړه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي؟ هغه اس له لته ورکړه. ویل دې وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو او مال یې راکړو او لاړو. تاسو خیال راغی؟ دې وخت کې خدای څه کوي؟ نو د خدای شؤون دي، شان دی، په هر وخت کې خپل خپل شان دی. اوس دې وخت کې څه شان دی؟ دې وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه په اس سور کې موته نه لا. عزیزانو عرض مې داو چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان. څه معنا؟ کل یوم هو فی شان، چی شان است چی شان، یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا. کل یوم هو فی شان، هر ورځ د الله په یو نوی شان کې، چی شان است چی شان، یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا. اے الله ستاسو د کمال اوصاف چې دي دا غي انتها نشته. په دې کائنات کې سوچ کا هر طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې به دماغ ودري مخکې بنشي. نو عرض مې دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړي؟
نو عزیزانو د خدای تعریف بزدا کوي خدای ته خدای ذکر وي خود آ خدای معنا څه خود آ دا بیا علماء نه تاسو کوي خود آ څه معنا تاسو پوښي عرض مې داو چې قران کریم چې څه ویلي دي په دې شپاره سنې یقین لرئ